محمد رضا خان قندهاری افغانی علیہ رحمت فتاوی رضویہ کی فرمائی چې د استاز د شیخ او د مرشد د پیر صاحب د آداب مبارکه امام اہل سنت فرمائی چې تکله د خپل استاز د مرشد د خپل شیخ اغا درگاہ تزی دربار تزی داغو مدرسې تزی نتبا د اودس حالت کې د خپل شیخ او استاد او مرشد سره ملاقات کې د آداب دي دغه رنګه د خپل پیر او مرشد او د استاد او د شیخ حق با د خپل پلار په حق باندې زیات منی ځکه امام اهل سنت فرمایي پلار نه د استاد د شیخ او د مرشد ادب احترام دا ډیر زیات دی دغه رنګه شاګرد ته پکار دی مرید ته پکار دی چې هغه د خپل استاد د پیر او د مرشد او د شیخ د مرزه خلاف نه یو کارم نه کوي او امام اهل سنت فرمایي چې شاګرد او مرید ته پکار دی چې د خپل استاد د خپل پیر د خپل شیخ په وړاندې خندام نه کوي او د استاد په مجلس کې مرید ته پکار دی د خپل پیر سے په مجلس کې شاګرد ته پکار دی د خپل استاد په مجلس کې چې صرف خپل استاد طرف ته متوجي بل چا طرف ته وګوري نه بل طرف ته نه متوجي کیږي او په شاګرد او مرید باندې د خپل شیخ او د استاد او د مرشد د بچو د اولاد تعظیم دا په لازم دی او ضروری دی په او د استاد او د خپل پیر او د شیخ او د مرشد داغه د کپړو داغه د لباس داغه د پټکی داغه د پیزار د دې ټولو ادب او احترام په مرید او په شاګرد باندې دا ضروری دی دغه رنګه امام اهل سنت فرمایي چې شاګرد با د خپل استاد نه خپل حال دا به نه پټي مرید با د خپل پیر صاحب نه هغه ته بکل کر ار خپل خبره بکي یو خبره بمته پټ نه ساتي یعنی هغه سره با مشوره کوي داغه نه با صلاح اخلي هغه نه با رائے اخلي او خپل او مرشد تبا خپل خبره کوي او داغه سره پکې مشوره کوي او دغه رنګه مرید له پکار دی شاګرد له پکار دی امام اهل سنت فرمای چې کله د دنه سو ګناو شي خطا تیو شي نو د رب په دربار کې استغفار وای او دغه رنګه د خپل شیخ د خپل استاد د خپل مرشد نه علاوه بل طرف ته وګورم نه د خپل استاد او د شیخ او د مرشد د اجازت نه بغیر داغه په ځای کې داغه په دربار کې دی با داغه د اجازت نه بغیر خبرم نه کوي او چې کله د شیخ د استاد هغه کلام کوي خبرې کوي نو داغه فرامین داغه ارشادات بډیر په غور سره په توجه سره دا شاګرد او دا مرید دا به اوري او کله چې شیخ او مرشد او استاد خبرې کوي نو مرید با داغه د خبرو د ارشادات مبارکه شک او وهم به پکې نه کوي دا د مرید د پاره د شیخ د دربار او د اوریدلو د آداب دي او دغه رنګه چې په کوم ځای باندې استاد کینی شیخ کینی مرشد کینی نو شاګرد مرید با د خپل استاد په ځای باندې نه بکینی هغه د پاره کې ناستل د بی ادبی ده کو استاد او شیخ او مرشد ای او کداغه ځای کې موجود ای او کو موجود نی خو شاګرد او مرید با د خپل شیخ او د استاد په ځای باندې په غدې باندې په کرسي باندې دا بنی کینی او کله چې مرید د خپل پیر صاحب د شیخ په وړاندې خپل خبرې کوي شاګرد چې خپل استاد وړاندې خپل خبرې کوي نو ډیر اختصار سره مختصر الفاظو کې با خپل خبرې راټولې او کله چې د دو پیر او مرشد او شیخ او استاد خبرې کوي
نو چې کله دې خبرې اوري نو په خپل مخ باندې به داسې تاثرات نه راولي چې گویا کې د دې استاد او د دې شیخ او د مرشد دا خبرې په ما باندې بدې لګي، بلکې کده ته استاد او شیخ او مرشد کله کله سخت خبرې کوي، کله کله داسې خبرې کوي چې د طبیعت خلاف وي، نو هغه به دې اوري او دا د دې مرید او د شاګرد لپاره دا یو امتحان چې دې څومره صبر کوي. او دغه رنګه کله کله چې د خپل پیر او مرشد او د استاد دربار ته ځي، مدرسې ته ځي، ملاقات د لپاره اراده کوي، نو اول شاګرد او مرید ته پکار دی چې خپل اراده او خپل نیت دا درست کی. نو دا د آداب د شیخ، آداب د خپل استاد، آداب د خپل مرشد دی. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو کې ادب پیدا کی، با ادب با مراد. چا کې چې ادب وي د خپل استاد، چا کې چې ادب وي د خپل والدینو، چا کې چې ادب وي د خپل پیر او مرشد، نو دا به با مرادی، دی به مراد حاصلی. خو بے ادب بے مراد څوک چې ادب نه ساتي د خپل استاد، د خپل شیخ، د خپل مرشد، نو هغه به بے مرادی. رب ذوالجلال دی مونږ با ادبم کی او باری تعالی دی مونږه با مرادم کی. حق پرست ترجمان دے شیخ اسمندی ارہرونی قلندر مرد میدان علی حضرت عقیدت مند دا اصول یہ پابند بریالے دے عزت مند زین العابدین تگران دے ہر باطل طوفان دے حق پرست ترجمان دے شیخ اسمندی ارہرونی قلندر مرد میدان ہر باطل طوفان دے حق پرست ترجمان دے شیخ اسمندی ارہرونی قلندر مرد میدان دے.